په اتم تاریخ چې کوم نور تندر نیول والا دی په دې کې څومره ډیر زیات حقیقت دی او آیا په واقع د قیامت د نښو نه نښې دي چې د روژې په اخیره کې به نور تندر نیسي او د هغې نه بعد به امام مهدي دنیا ته راځي او زلزلې به هم شروع کیږي. په تایوان کې هم ښه مضبوطې زلزلې وشوې، جاپان کې هم وشولې او په نیویارک کې هم زلزلې وشوې. نو دا ټوټل خبرې چې کوم دی اشاره کوي د قیامت سایډ ته. خیر دا صرف او صرف پیشنګویان دي او صرف دا کمپلیټ دا خبر نه کوي چې خامخا به ګنې داسې چل کیږي، دا کېدلی هم شي او نشي هم کېدلی. خو ټول نه امپورټنټ خبر دا ده چې تاریخ کې بعد ټول نه غټ تندر نیول والا دی. تقریبا د 315 کالو پورې بعد دغه شان د غټ د نور تندر تاسو دوباره ونه ګورئ. ناسا والا چې کومه دا پیشنګویي ورکړې ده چې ورځ به مکمل طور په شپه کې بدل شي او د نور چې کومه رڼا ده دا به مکمل طور باندې غایب شي. ټمپریچر یعنی درجه حرارت چې کوم دی ګرمي چې کوم ته ویل کېږي دا به ډېره زیاته کم شي، یخني ټایپ به شروع شي. اوس په ځینو ځایونو کې دا خبره ما هم وکتله چې کوم سورج ګرهن دی، مطلب د نور چې کوم تندر دی دا به صرف او صرف په امریکا کې، مطلب دا تندر نیول چې کوم دی دا به امریکا والا ته دغه کېږي. په پاکستان کې به ول نه کېږي ځکه چې زمونږ او د امریکا په منځ کې ډیفرنس دی چې هلته شپه شي هلته ورځ شي، چې هلته ورځ شي هلته شپه شي، ډېر زیات ډیفرنس دی. کېږي ورځ کېږي څنګه تاسو ته پته چې دنیا چې کوم دی دا چکر وایي تاویږي. دنیا چې کوم ځای نور ته مخامخ شي هلته کې ورځ شي، کوم ځای نور ته شا شي نو هلته کې شپه شي. نو په دغه ټایم کې به نور هلته کې ښکاري او هلته کې به موږ ته بالکل پته ونه لګي. ټول نه امپورټنټ خبره دا ده چې آیا په واقع د قیامت نښې دي او که نه دي. کومې نښې چې موږ وویلې نو دا خو ظاهري طور باندې داسې دي چې یاره دا په واقع د قیامت نښې دي. خو خیر په ساینټیفیک طریقه درته وایم چې دا نور تندر نیسي څنګه، بیا په دې باندې خبره کوو چې ګور دا زموږ سره نور دی، دا زموږ سره سپوږمۍ ده او دا زموږ سره د ځمکه ده په کوم باندې چې موږ اوسېږو. ټیک ده که نه؟ نو څه چل وشي په دې ځای کې چې د نور چې کومه رڼا ده هغه په دې څه باندې لګي، په ځمکه باندې لګي. دا سپوږمۍ د دې دنیا نه داسې تاویږي او دا دنیا په خپله باندې هم تاویږي. ټیک ده که نه؟ نو د دې نور دا رڼا چې کوم دی دا څه چل کېږي په دې پرېوځي. نو دا سپوږمۍ څه چل وشي چې دا د دې نور او د دې دنیا په منځ کې مخې له راشي، چې کله دلته کې مخې له راشي نو په کوم ځای کې چې دا مخې له راشي نو په هغه علاقه باندې یا په هغه ملک باندې یا په هغه ایریا باندې بیا څه چل کېږي نور نه پرېوځي. چې نور پرې نه پرېوځي نو دلته کې شیډینګ وشي، مکمل طور باندې ورځ څه چل وشي شپې ته کنورټ شي. نو د دغې د وجې دې ته ویل کېږي څه شی سورج ګرهن ورته ویل کېږي. حدیث کې یو بل پکچر تاسو شو کوم هغه دا دی چې کله سپوږمۍ تندر نیسي نو څه چل کېږي. تاسو ته ما ویل چې سپوږمۍ چې کوم دی د دې ځمکې نه تاویږي. په دې ټایم کې څه چل وشي چې د نور او د سپوږمۍ په منځ کې ځمکه راشي. ځمکه څنګه راشي؟ سپوږمۍ دلته کې وختي وه تاویږي داسې چې دلته کې کله سپوږمۍ راورسېږي نو د دې چې کومه رڼا هغه په دې باندې ځمکه باندې خو پرېوځي، خو د سپوږمۍ سره خپله چې کوم دی سره رڼا نشته دی نو هغه رڼا نه چې کوم دی دا محرومه پاتې شي. دا ستا سپوږمۍ چې د محرومه پاتې شي نو دا بیا موږ ته نه ښکاري، بیا دا پټه شي. صحیح ده که نه؟ دا اوس ځینې ټایم کې په دې ځای کې، ځینې ټایم کې دې کې، ځینې ټایم کې مکمل چې کله دلته راورسېږي نو مکمل طور باندې بیا سپوږمۍ موږ ته نه ښکاري. نو دا چې کوم دی دې ته څه ویل، دې ته چاند ګرهن ویل کېږي. موږ سپوږمۍ تندر ونیوله. دا زموږ سره د ساینس کنسپټ دی چې نور څنګه تندر نیسي او سپوږمۍ څنګه تندر نیسي. اوس راځو دې خبرې لا چې د قیامت نښې څه دي او دا د قیامت په واقع نښې دي که نه. دا کومې خبرې زموږ سره ظاهري شوي دا په واقع د قیامت نشاندهي کوي چې قیامت راتلو والا دی او دا د قیامت نښې دي. داسې قسم نور تندر نیول والا چې کوم دی دا تقریبا په 1871 کې کو په 1891 کې هم دغه شان کې نور تندر نیول. ایگزیکټلی تاریخ راته یاد نه دی، خو شان کې په غټه سطح باندې نور هم په هغه ټایم کې تندر نیولې. واقع دا نښې ښکاره شوي هم دي او دا په احادیثو کې راغلي هم دي. خو احادیثو کې دا خبره هم ده چې قیامت به تر هغه پورې نه راځي تر څو پورې چې په دنیا کې کلمه وونکي مکمل طور باندې ختم شوی نه، یو کلمه وونکی هم پاتې نشي. نو الحمدلله موږ هم کلمه وایو، زموږ دا کتونکي چې په لکاو باندې دا هم کلمه وایي، دغه مسلمانان لا په دنیا کې موجود دي. بهرحال زموږ د مسلمانانو په دې خبره باندې یقین او عقیده ده او په دې باندې زموږ کلک ایمان دی چې د آخرت یا چې کوم دی د قیامت د دې صرف او صرف علم هغه یو ذات ته دی، هغه یو الله ته دی. نو مطلب د څه خبرې نه یریږئ ما، صرف او صرف په دغه ټایم کې موږ لکول پکار دي چې موږ منځونو طرف ته متوجه شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې کله هم مسله رااله نو هغه منځونو ته متوجه شو، منځ طرف ته متوجه شو، خپل مسله او خپل تکلیف خپل پریشانی به پسل رګوله په منځونو باندې. خو ډیر زیات صحیح منځونه وغه ټیم زمونږ دی وخت بس منځونه ډیر زیات کمزورین دي، ډیر زیات کوتاهین را پکې دي. خو بهر حال دا چې په دغه ټیم کې مکمل طور باندې مسجدونو ته تلل پکار دي، مسجدونو کې کېناستل پکار دي، خپل ماشومان سپیشلی بهر مرو باسي او دین ورته بالکل چونه ګوري. کچرته کې په پاکستان کې دا واقعیا مخ ته راځي، افغانستان کې راځي، که په هر ځای کې راځي، خو دین ورته ماشومان کتا سو بالکل نه ګوري ځکه چې د ساينسدانانو چې د سره د سترګو نظر خرابېږي نو دته چې بالکل ونه ګوري. دا صرف پیشنګویان دي دا کې دلم شي دا نیم شي کېدلی هغه 100% دا خبره نه کوي چې داسې ګني خامخا بکیږي ځکه چې نعوذ بالله بیا خبر بل سایت ته ځي. خو بهر حال د دې سره تاسو خپل سره دا اگر سره هم کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملاوي ګنده ویډیو کې تر هغه د مام یا تر شاته راکې اجازه د الله پامان.